MD صاحب ډېره مننه دا ستاسو راغلي یو جدید درنې حوالې سره چې تاسو راغلئ دا خلک راغلي وړه ماشومان دوی د سکولونو د پلو وړلی شي خپل وطن ته مو بوځئ او هغه کې بجای حکومت مونږ دې اپریشن کوي دې حوالې سره دا درنه کړی تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو نه مخکې د کوم نوست کسان دي چې هغه کشر دی که مشر دی که سپین ږیری دی که عالم دی که څوک هم دلته راغلي دي په درد کې د امن دپاره د خپل د عوام د حقوقو دپاره د خپل د بچي د مستقبل دپاره چې کوم اواز اوچتوي دغه زه دا او همیشه دپاره په کومه خبره چې کومه دی ټیبل ټاک باندې یا دا شی چې کوم د خپل حقوقو دپاره کوم احتجاج کیږي په هغه باندې د خپلې خبرې حل کیږي کله د حق دپاره چې کومه خبره کوم احتجاج کیږي نو هغه یو وزندار وي لکه د کس ټول تاسو اوس روان کړی دی تاسو هغه ټول نه مخکې د دې کوم ناست کوم خلک دي او چا دي چې ناسته کړې دی چا منډه ټډه کړې دي الله دې دې اجرونه ورکړي الله د په خپلو مقصدونو کې موږ دا کوم زبېدلی او دردېدلی غمځپلی کوم قوم دی د بګن او د اوتیزي قوم اوسېدونکي الله د دې سیلاب دوی ته میلاو کړي امید لرو او ناامیدي به نه کوو رب ذوالجلال په قرآن کې یو آیات ذکر کړی چې لا تقنطوا من رحمت الله د الله پاک رحمت نه به ناامیده کېږئ نه نو موږ امید لرو ناامیدي به نه کوو دا تکلیفونه دا مصیبتونه راځي خو موږ راغلي دي خو انشاءالله موږ دې ته په خپل په صحت لحاظ په هر لحاظ سره انشاءالله د دې موږ تکلیف ازادۍ دپاره او د دې مطلب کوم تکلیف دی راغلی دی او دا برداشت کوو خو نور چې کوم موږ سره د سوتیلې ما سلوک کېږي مین خبره دا ده چې موږ سره کوم د سوتیلې ما سلوک کېږي اسمبلی په فلور باندې مو وخته کړي دی اپریشن وخته مو کړي دی د څه شي اپریشن وخته مو کړي دی همیشه دپاره مو دا خبره کړې ده چې کله د طالب خلاف په هر ځای کې اپریشن کېږي لګیا دی زینبیون فاطمیون مهدي ملیشه او د حزب الله خلاف څنګه لیکيږي هغه خلک چې د ما د بګن کوم اوسېدونکي خلک دي چې هغه باندې باقاعده یو پری پلان اټیک وشو چې مو بچي څوک خوبیولي او څوک روټۍ ته ناست هغوی باندې یلغار وشو لښکرکشي وشوله د هغوی کورونه وران شو هغوی بېکوره شو د هغوی د کارونه وسو حتی چې د مو عزت هم پامال شو او د مو کوم سپین ږیري دي هغه په اور کې وسوځولی شو لکه څنګه عنوان سوځېږي نو ریاست نه دا غوښتنه کوو چې هغه خلک چې په کوم دغه شي کې انوال دي د هغوی ویډیوز موجود دي اوسه پورې هغه ته ګرفتار نه کړو د هغه د ګرفتارۍ تاسو نه مو عملا کار غوښتنه کوو او بل چې کله د کومه فیصله د اپیکس کمیټې شوې دی او ورسره هغه اپیکس کمیټې انډورس شوي دي صوبایي کابینې هغه کوم منټس دي هغه انډورس کړي دي عملا په هغې باندې عمل وکړی شي او کومه د کوهاټ کې جرګه شوې دی په هغه کې مو بار ورته دا وینا کړې دی چې د بګن خلک چې کوم بېکوره دي هغه د مو ځوانان د مو ماشومان د مو خویندې میندې چې در به در خاورې په سر بېځایه سر دي نو هغه مو ته خپلو کورونو کې که او د هغه عضله ورکړه هغې باندې ما سره هغوی نن کوو سبا کوو د هغه عضلې په وجې باندې هغه تکلیفونه راغلو چا وکړو څنګه وکړو حکومت نه هغه خلک پټ نه دي چې کله پټ نه دي هغه ټول پاکستان هغه ټول امریکا چیلنج کړی دنیا یې چیلنج کړی دی نو ما نه د مو عوام نه دا ګیله ویلې کېږي د مو عوام نه دا ګیله ما درته ویل وضاحت سره چې کله د طالب خلاف دا اپریشن کولی شي د زینبیون فاطمیون نه کوي دا ما سره سوتیلي ما سلوک دی ما اسمبلی فلور باندې غوښتی دی اپریشن زه بیا هم غواړم اکراس د بورډ هر ځای مکمل اپریشن وکړه تا سره زه بیا اتفاق لرم آیا که ته د ما اپریشن یو ځل تا سره چې اپریشن وکړو دویم ځل تا سره چې اپریشن وکړو دریم ځل تا یو قسم ته اهلي تشیع په باونډرو باندې آرمي پرته وه د اف سي چیک پوسټونه وو د هغه